یو ښځه او خاوند او ډېر غریبان. بادشاہ او د ملک هغه مشهوره و داغه متعلق چې دا بادشاہ چې څوک توفه ولا یو سینو ډېر انعام ورکړي. د ښځې ورته سړیه تم ولا څه یو څه ګوره که څه انعام یې درکو غریبان. ویل مونږ سره څه دي؟ ویل نور څه خو نشته، خو دا باران شوی دی د پشکال ډنډې ډکې دي، دا به درته اوبه منګي کې واچوم سر به وتړم او بادشاہ له یو څه چې دا زما د ملک بهترینه تحفه ده. بادشاہ د 2 میاشتو په مزل لري و. ښځې والا منګی ډک کو د اوبو، سر یې والا وتړلو، میړله یې په سر کړو، ورسره بار لاړه، میړه یې رسخت کو، داد تی کور ته راله. چې کور ته راله او داسې وکړو او مصلی یې واچوله او 2 رکعاته نفل یې وکړه او دعا یې وکړه. او په دعا کې وایي چې زن مصلی باز کردای از نیاز، زن مصلی باز کردای از نیاز، رب سلم ورد کردا در نماز. اے پروردگارا خاون میں د 2 میاشتو په مزل باندې لاړو، بادشاہ له توفه وروړه، یا الله په ډکه منګولې راولې. دا دعا کوي. او زمونږ ښځې چې مونږ چېرته بار وځو راپسې څه دعا کوي تاسو ټولو ته پته ده. سړی ورسېدو بادشاہ ته، درخواست یې وکړو جی یو سړی راغلی دی تحفه یې راوړې. بادشاہ وی رانه باسئ څه تحفه یې راوړې ده چې دی ورنه ته منګی په سر دی. هلکه څه دي؟ وی جی اوبه مې راوړي دي، ماء الجنه، د جنت اوبه مې راوړي. وی د جنت اوبه؟ بادشاہ ورته سبحان الله، او خدای دې تعالی اجر درکړي. سړي اعلی ګلاس راوالی. اوس تاسو په ایمان وایي چې د 2 میاشتې په منګي کې اوبه پراتی چې څنګه څخه بوی به کړي. بادشاہ ته وګوره اوس، وی دې سړي د جنت اوبه راوړي دي او زر راوړي چې اوس کو. اول ګلاس بادشاہ دا منګي نه ډک کو، په یو سای اوس کړي. او وزیرانو ته وی ډمټر کې ډله چې دا د پاکستانیانو غوندې ناستو هغې ته ولوس کوي. اوس چې بادشاہ اوس کی کمې اوبه وزیر به اونس کی چې دا غاښونه پې ماتوي که نه ماتوي. نو هغې مسکلې. بادشاہ وایي دې سړي ته چې و سړیه تا خو ډېره لویه مهرباني وکړه، ستا د دې مهربانۍ خو والله که ما سره څه قیمت شته، زه به د دې بدل څنګه خلاصوم چې تا د جنت اوبه د 2 میاشتو په مزل ما ته راوړي دي. خو ځئ هلکه دا سړی بوځئ خزانې ته، او دغه منګی چې دا اوبه پکې راوړي دا منګی ورته د سرو زرو ډک کړئ. خو د دریای دجله په غاړه هم داسې تیر کړئ چې دته پته ولګي چې دلته اوبه دریابونه بیږي، خو دلته قیمت ستا د اوبو نه، قیمت ستا د اخلاص و. تاسو خیال راغی؟ نو د دنیا بادشاہان چې وغواړي نسخه اوبه په سرو زرو بدلې کړي که نه؟ خبره کوئ. سخه اوبه د 2 میاشتو په منګي کې، او د دنیا بادشاہ هغه سخه اوبه په سرو زرو بدلې کې. نو که قیامت کې د خدای غوندې بادشاہ وغواړي نو د انسان ګناه به په نیکۍ نشي بدلولی. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې داو چې خدای د چا نه راضي شي وای به د ګناهونه ولټوي، نو چا ګناهونه ملایکې را پیدا کړي نو به چې دام ورته په نیکۍ بدل کړي. نو زما عزیزانو هلته به سودا چې ده یو په یو به نه، یو په لس به نه، په دې قرآن ګواه دی چې یوه دانه ورکړي. نو د دې مثال د څه شي دی؟ د دې مثال
د یو دانې دی چې ته وکړي او هغه وږي وکړي او هر وږي کې سلسل دانې وي فی کل سنبلة 100 حبه او بیا والله یضاعف لمن یشاء. الله وی یوازې یو په 200 بنئ چې زما رضا وشي دینه بم زیات دي. نو یو په سوونو، یو په زرګونو، یو په لکونو، یو په اربونو، یو په کربونو داسې اجر او ثواب ورکړي. خو لوی مین پوینټ چې پکې دی کوم هغه دا دی چې 24 غنټې به هر سړی ته د خدای رضا لټول پکاري. 24 غنټې ستا تصور بدای چې خدای هغه کار مې د لاسه کوه چې ته پې راضي شي. نو چې الله راضي شو نو ټول کائنات ستا دی، هر څه ستا دي. چې هغه راضي نه و هر څه ستا دي، اسم ستا نشته. په دې خبره پوهېږئ؟ که هر څه ستایي هېڅ ستا نشته او چا راضي شو هر څه ستا دي. قسم په خدای دی زه به کله زما ړد ویم داړه مې بوټ نه وځي که نه اوسه پورې به ما وختي الټي کړی. خبره نه پوهېږي دا خلک. نه ځای پېژني، نه ناځای پېژني، نه خبره پېژني، نه سوال پېژني، نه جواب پېژني. هر یو سړی یو لندور دی. عزیزانو خدای ته ګورئ، لږ سوچ وکئ، لږ فکر وکئ. یو اخیری خبره واورئ. اخیری زه بیمارم، ما داړه به خفه کېدو، ډاکټران علاج وغیرہ 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 ایسو نشو. چې ایسو نشو یو بوډای ښځه راله ما ته وی بچیه دا په تا څه چل دی؟ ماله زما ړه خفه کېږي او د ډاکټرانو علاج باندې اسم نه کېږي. نو هغې وی غوچیه غوږ کېده چې زه د علاج وکړم. بوډای ښځه وه، خدای دې وبخي. ما ته ویل بچیه زړګي له ډاډ ورکه په خپله، داسې په وزن کې راته وی زړګي له ډاډ ورکه په خپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. زړګي له ډاډ ورکه په خپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. وی بچیا د خپل زړه له په خپله ډاډګیری ورکوه، بل چانه دا تمه مه کوه چې ویشتلي زړه له به څوک ډاډ ورکي. بس اوچت پاسېدم، مور مې وه، نیا مې ورته څه چل دی بچې؟ مال زه ټیک شم. پلار مې راغی وی څه چلو شو؟ مال زه ټیک شم، دی بوډای زما علاج وکړو. چې د خپل زړه له په خپله ډاډ ورکوه، د بل نه تمه د ډاډ مه کوه. چې سکر اور دی وي، سکر اور دی یو مور راوړی، د هغه نه هم تمه مه کوه. قسم په خدای دی چې د بیزو غوندې راشي په زخم کې به دې ګوته اچوي او راکاږي به په زخم به دله پټی نږدي کږدي به. په دې خپله زمانه کې د روڼو وګورئ، روڼو متعلق روڼ هم شته، شکر دی زما نشته، خدای ته خلاص کړی، ما ورور مې نشته، شکر دی خور مې هم نشته، نه مې رور شته او نه مې خور. روڼه خویندې هم شته که نه؟ د روڼو خویندو حال وګوره، که ته پکې لږ ښه وې مال ته به دې غلي، اب هم د بیزو غوندې ګوته درکې اچي او راکاږي به دې، چې کله به دې مردار شي چې لوټ جوړ شي چې څه پکې زه متختوم، پټای به در باندې نه ږدي. نو د خپل زړه باندې په خپله پټای ږده. زوی دی، قسم په خدای دی چې زوی دی، دی له به چې خدای کله به دی مردار کې چې واک مې خپل شي. ډېر زامن داسې وایي که نه وایي؟ زامن پلار یې ټوخېږي، ښځې ته وایي مردارېږي م نه، داسې ټوخن راته ناست دی. ښځه یې وایي خدای مې تې خلاصه کړه، بل غمونو نه یې تنګه شومه. ښځه پلشت ته دا وایي او زوی حرامي دا وایي. اوس قرآن څه ویلي دي؟
چې ته به مور او پلار ته څه وایې وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ زما په مور او پلار داسې رحم وکي لکه زه چې ورکوټه مو پر رحم لویا ولما قرآن خدا ویلي او مونږ څه نو د دې وجه نه عزیزانو د خپل ګریوان کې په خپل سوچ بل سوچ والا څوک پاتې نه دی او نستا پویولو والا څوک پاتې هر سړی لوټې نه خپاره نو الله دې توفیق راکړي چې مونږ خپل ماده د سوچ پیدا شي څه سوچ سړی کې د سړی توب او د شرافت په دې تبلیغي جماعت کې راځي تبلیغیانو ډله دا داسې ده چې د سوچ ماده پکې پیدا شي خبر اورېدو اهلیت پکې پیدا شي تاسو وګورئ استاسو دې ځان ته وګورئ چې ما ته ناستې زما خبرې اورئ او تبلیغي ډلې مرکز ته ورشئ چې بیان کیږي د هغې ناستې ته وګوره چې ورته ناست چې ورته ناستې نو ټول اندامونه هغه ته متوجه کړي چې د پیغمبر کلام بیانېږي او د خدای کلام بیان نو وس د خدای درکې چې دې ډلې سره کار وکړي دې ډلې سره مرګرتیا وکړي په دې ډله کې ورننوځئ دا نورې ټولې ډلې ګوره ګپ ته فضول دي بکواس ته د بنده اسره ده پکې دا واحده ډله ده چې د خدای اسره ده پکې زه خپل عملی طور صحت مې داسې دی چې عملی خدمت پکې نشم کولی لیکن ایمان مې دا دی چې د سړي سان او سوکت د مسلمان کېدل واحد په دغه ډله کې کیږي